وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فيها يفرق كل أمر حكيم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وبارك وسلم عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. معزز حاضرین کرامو او غائبین مسلمانانو، ډیره مبارک میاش د شعبان المعظم شروع شوی دا د رمضان المبارک نه مخکې میاش دا او دې پسې به انشاءالله بیا د روژې میاشت راځي. الله دې موږ او تاسې ټولو لا په دې مبارک ورځو شپو کې د خپل طاعت او عبادت توفیق راکړي. الحمدلله والمنه. مونږ او تاسو بیا الله پاک دې ورځو شپو ته راورسولو، ځکه چې د شعبان په 15مه شپه باندې تقدیر لیکلی شي، د یو کال حساب کیږي او پاغې کې دا خبره وضاحت ترسي چې په دې کال کې به فلانې وفات کیږي، فلانې به بیماریږي، فلانې به دا ترقی مومي، دا ذلت به مومي، دې کې به دا کارونه د نیکۍ کوي او دا به د بدۍ کوي، بلکې د میږي نه واخله ماشي نه واخله تر هاتي او انسان او پیري پورې د دې ټولو حالات په دې شپه د شعبان د 15 باندې لیکلی کېږي. د چا په باره کې سعادت ولیکلی شي او د چا په باره کې شقاوت. لہذا ډېر لوی اهمیت ورته حاصل دی چې نبی کریم علیه الصلاة والتسلیم به دې میاشت کې روژې ډېرې نیولې، نو تپوس ته وشو چې قربان تاسو د نورو میاشتو په مقابله کې د رمضان نه علاوه ډېر روژې په دې میاشت کې نیسئ. دا ولې؟
حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې په دې میاشت کې په 15مه شپه د خلکو اجل لیکلی شي نو زه وایم که زما اجل ولیکلی شي چې زه ورته روژهدار یم د بېغورۍ میاشت نه ده فضیلتونه او اعمال او عبادات دومره ډیر دي چې دا په میاشتو بیانې نو هغه سره ته نه رسي خو نن جمعه باندې زه تاسو ته صرف د دې په باره کې 4 خبرې کوم او هغه هم درته د ځان نه کوم د جناب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اقوال مبارکونه درته کوم دا لږ په غور باندې واورئ زهرة الریاض یو کتاب دی پاغې کې دا حدیث مبارک را نقل کړی دی او امام غزالی رحمه الله مکاشفة القلوب کتاب کې هم دا حدیث مبارک را نقل کړی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ د حدیث مبارک راوی دی دے مبارک فرمائی چې حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک فرمایلی دی ان اللہ خلق بحرا چې یقینا اللہ تعالی یو دریاب پیدا کړی من نور او هغه دریاب د نور دی د نور نه جوړ دی او د نور دغه دریاب د معراج په شپه باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د معراج په سفر کې لیدلې په دې دریاب کې نبی علیہ السلام پر رفرف باندې مظلم کړي دا دریاب چې دی د نور نه جوړ دی تحت العرش د عرش عظیم د لاندې دی د عرش مولا د لاندې د نور دریاب بهیږي نو الله دا دریاب د نور د عرش نه لاندې پیدا کړي ثم خلق ملکا بیا الله تعالی جل جلاله یو فرشتہ پیدا له جناحان چې داغي 2 وزري احدهما بالمشرق والآخر بالمغرب یو وزر په مشرق باندې او بل په مغرب باندې ورأسه تحت العرش او دغه فرشتي سر د عرش عظیم د لاندې دی یعنی عرش پورې سر رسیدلې ورجلاه تحت الارض السابعه او خپي ومزمک لاندې رسیدلې دي دومره لوی فرشته ده چې په اوږدوالي باندې سر د عرش عظیم ته رسیدلې دی او خپې اومې ځمکې تحت الثرا ته رسیدلې او یو وزر په مشرق باندې او بلې په مغرب باندې دومره عظیم الشان فرشته ده نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم مبارک فرمای فاذا صلى العبد علی فی شهر شعبان کله چې یو بنده د شعبان مبارک په میاشت کې ما باندې درود شریف وایي امر الله تعالی ذلک الملک الله دې فرشتي ته امر کوي ان یغمس فی ماء الحیات چې د نور په دغه ژوندو اوبو کې غوطه ولګي ډوب شي نو بیا فیغمس ذلک الملک دغه فرشته لګي شي او د نور په هغه دریاب کې په هغه ژوندو اوبو کې دا غوطه ولګي ثم یخرج منه بیا دغه دریاب د نور نه بهر ته راوځي فینفذ جناحیه دا خپل وزر لسن ورک فیقطر من کل ریشة قطرات د دې د هر یو وزر نه ډېر قطرې چې دي نو هغه پریوزي
فیخلق الله تعالی من کل قطرة ملکا، الله د هر یو څاڅکي نه یو فرشته جوړه کړي. یستغفر له الی یوم القیامة، چې د دغه درود ویونکي د پاره څوک چې د شعبان په میاشت کې په نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام درود شریف وایي، الله تعالی جل جلاله چې دی نو دغه فرشته چې د دې فرشتې د وزر د ساس کو نه الله تعالی یو فرشته جوړه کی، نو دا بیل بیل فرشتہ تر قیامت پورې دل د مغفرت دعاګانې د الله په دربار کې غواړي. اوس درود شریف مونږه همیشه وایو، لیکن د شعبان په میاشت کې چې څوک په نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک باندې درود شریف وایي، نو الله تعالی جل جلاله وسره دغه معامله کوي چې دغه فرشتې د وزرونه څومره څاڅکي توی شي، د هر یو څاڅکي نه یو فرشته الله جوړه کړي، او بیا چې دی دغه تمام ملائکې تر قیامت پورې دله د مغفرت دعاګانې غواړي. څرنګه د رجب په میاشت کې مې تاسو ته یو روایت بیان کړی و چې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم مبارک فرمایي چې د معراج په شپه باندې رأیت لیلة المعراج نهرا، ما د معراج په شپه باندې یو نهر ولید، هغه نهر چې دی دا د جنت په خوا کې بهیده. نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي د دغه نهر اوبه چې دي ماؤه احلا من العسل، د دې اوبه د شهد نه زیاتې خوږې وي، و ابرد من الثلج، او د واورې نه زیاتې یخې وي، و ابید من اللبن، او د پیو نه زیاتې سپینې وي. دا د نهر اوبه په دې اوصافو باندې متصفې وي چې د شهد نه زیاتې خوږې وي، او دارنګې د واورې نه زیاتې چې دی نو دا یخې وي، او د پیو نه زیاتې سپینې وي، و اطیب من المسک، او د مشکو نه زیاتې خوشبودارې وي. حضور صلی الله علیه و آله وسلم مبارک فرمائی فقلت لجبریل علیہ السلام، ما جبرائیل علیہ السلام ته عرض وکړ لمن هذا، د دې نهر اوبه د چا دپاره؟ وی ما ته جبرائیل علیہ السلام په جواب کې وفرمایل چې د الله خوږ حبیب صلی الله علیه وسلم د دې نهر اوبه چې دي لمن صلی علیک فی شهر رجب، څوک چې د رجب په میاشت کې په تاسو مبارکو باندې درود شریف وي، د دې نهر اوبه به الله په هغې باندې څکوي. خبره ورسېده؟ نو په رجب کې د درود شریف د ویلو دغه یو کمال دی، او د شعبان په میاشت کې چې درود شریف په نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک باندې ویلو، نو د دغه فرشتې د وزرونه چې څومره قطرې توی شي، د هر قطرې نه الله یو فرشته جوړه کی، او دا هر یو فرشته تر قیامت دله د الله په حضور کې د مغفرت دعاګانې غواړي. دارنګې دویم نمبر حدیث مبارک چې دا روضۃ العلماء کې را نقل کړی دی چې جناب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک فرمایي چې فضل شعبان علی سائر الشهور، د شعبان فضیلت په نور میاشتو باندې په ټولو میاشتو باندې داسې دی کفضلی علی سائر الانبیاء، لکه زما فضیلت چې په نورو ټولو انبیاء کرام علیهم الصلوات والتسلیمات باندې دی. وفضل رمضان علی سائر الشهور، او د رمضان المبارک د میاشتې فضیلت په ټولو میاشتو باندې داسې دی کفضل الله تعالی علی عباده، لکه د الله فضیلت چې په خپلو بندګانو باندې څنګه دی، داسې د رمضان المبارک د میاشتې فضیلت په دې نورو ټولو میاشتو باندې.
لأن النبي صلی الله علیه وسلم کان یصوم شعبان کله. د دې وجنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک با د شعبان د میاشتې ټوله میاشت روزه نیوه. ويقول يرفع الله تعالى أعمال العباد كلها في هذا الشهر. او نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمائی چې يرفع الله تعالى اعمال العباد كلها في هذا الشهر. الله په دې میاشت د شعبان کې د بندګانو ټول اعمال دا برخیږي او چتایي. او بیا او فرمایل قال نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل اتدرون لما سمی شعبان. آیا تاسو پیږئ چې دا شعبان میاشت دا په شعبان باندې ولې مسما شو؟ دې ته د شعبان نوم ولې ورکړی شو؟ قالوا الله ورسوله اعلم. صحابه کرامو ورته په جواب کې و فرمایل چې الله او رسول صلی الله علیه وسلم ور باندې ډېر ښه پوهېږي. اوس خو دې کله چاته وي چې الله او رسول ښه پوهېږي، وایي دا خو د شرک کو چې الله سره د نبی علیه السلام نوم یو ځای کړ چې الله او رسول ښه پوهېږي. دیو د صحابه کرامو نه ځان هوښیار حسابوي چې صحابه کرامو به کلم د نبی علیه السلام نه داسې ناشنا خبره اورېده او هغوی به ورباندې نه پوهېده، نو هغوی به وایي چې الله ورسوله اعلم. په دې باندې الله ډېر ښه پوهېږي او د هغه رسول صلی الله علیه وسلم پې ښه پوهېږي. نو ګورئ چې کله د یو قابل استاد قابل شاګرد وي، نو هغه استاد خپل علوم او معارف ټول د شاګرد ته منتقل کوي که نه، د هغه علم مظهر وګرځېږي. خلک وایي چې یاره دا شاګرد د دومره قابل او لایق دی، د استاد به کم شان. نو چې د محبوب صلی الله علیه وسلم مبارک د علم دا شان دی چې د مبارک صلی الله علیه و آله وسلم مبارک فرمایي چې د معراج په شپه باندې رأيت ربي عز وجل في أحسن صورة. ما الله تعالی جل جلاله په ښایسته شکل سره ما یلیق بشانه چې څنګه د هغه د شان سره لایق دی ما ولیدو. دغه دوران کې فوضع کفه بین کتفی، الله خپل د قدرت لاس زما د دواړو اوږو په منځ کې کېښود. فوجدت بردها بین ثدیی، ما د الله د قدرت د لاس یخوالی د خپلو دواړو تیانو مبارکو ترمنځ په سینه کې محسوس کړ. فعلمت ما فی السماوات و ما فی الارض. څه چې په اوو واړو اسمانونو کې دي او څه چې په اوو واړو ځمکو کې دي، په دې ټولو باندې زه عالم وګرځېدم. اوس چې د چا د محبوب دغه شان وي چې هغه په تمامو اسمانونو په تمامو ځمکو کې څه دي د هغې عالم وګرځېده، د هغه د رب جل مجده به کم شاني په خبره ورسېد. هغه رب جل مجده دی محبوب ته د هر څه کمالات ورکړي. نو د صحابه کرامو دا عقیده وه، هغوی ته پته وه چې مونږ خو د نبي علیه السلام صحابه کرام یو، خو دا زمونږ محبوب دی چې الله په کومو کمالاتو باندې مشرف ګرځولی د هغې اندازه مونږ ته نشته دی. اوس چې داسې خبره به راله نو هغوی به بیا بلا تأمل وی چې الله ورسوله اعلم، او الله رسول صلی الله علیه وسلم په دې باندې ښه پوهېږي. دا عقیده د صحابه کرامو. نو چې کله نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام په دې موقع باندې صحابه کرامو ته وفرمایل چې لما سمی شعبان، دا شعبان په دې نوم باندې ولې مسماش، دې میاشت ته دا شعبان نوم ولې ورکړی شو؟ نو قالوا الله ورسوله اعلم. صحابه کرام فرمایل چې الله پاک په ښه پوهېږي او د هغه محبوب علیه السلام په ښه پوهېږي. اعلم د اسم تفضیل صیغه ده، معنی دا ده چې الله پاک په ډېر ښه پوهېږي، خو د هغه محبوب علیه السلام هم په ډېر ښه پوهېږي. په خبره ورسېد. اوس الله خو په خپله پوهېدی او محبوب پوهې کړی دی.
خو دواړه پې ډېر ښه پوهېږي موږ پې نه پوهېږو. نو قال نبی علیه الصلاة والسلام مبارک ورته په جواب کې وفرمیل چې لأنه ينشعب فيه خیر کثیر، په دې میاشت کې ډېر خیرونه چې دی هغه خورېږي، ځکه ورته شعبان وایي. اورې ځکه ورته شعبان وایي چې په دې میاشت کې ډېر خیرونه دا خورېږي، بندګانو د مولا ته رسېږي. دا چې څوک ازلي بدبخت نه وي، هېڅوک هم د دې د خیر نه محروم نه پاتې کېږي. دا داسې برکتي میاشت. دریم نمبر روایت واورئ. یحیی بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت، وعن یحیی بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال، دے مبارک فرمائی ان فی شعبان 5 احرف، وی پا شعبان دی نم کے 5 حروف دی. دا د 5 حروفو مجموعه ده. یو شین دی، یو عین دی، یو با ده، یو الف دی، یو نون دی. دا د 5 حروفو مجموعه ده د شعبان دا نوم. تعطى بكل حرف عطیة، د هر یو حرف په بدله کې د الله جل جلاله د طرف نه بنده ته ورکړه ده. د هر یو حرف په بدله کې. من الشین الشرف والشفاعت، د شین دا مطلب دی په شعبان کې شین استعمال شوی دی. د شین نه مراد دا دی چې په دې میاشت کې الله دې بنده ته شرف او شفاعت نصیب کوي. په خبر ورسید. وبالعین العزة والکرامت، او د عین په بدله کې الله تعالی جل جلاله دې بنده ته عزت او کرامت نصیب کوي. وبالباء البر، او د دې با په بدله کې چې دې بر نیکی ورته نصیب کوي، الله ول د نیکی کولو توفیق ورکوي. او یا د الله د طرف نه د سره احسانات کیږي، نیکی ور سره کیږي، د نیکو او د احساناتو خاون ګرځيږي. وبالالف الالفت، او د الف په بدله کې الله تعالی جل جلاله دته الفت محبت ورکوي، د خدای په محبت باندې مشرف ګرځيږي. وبالنون النور، او د نون په عوض او بدله کې الله نور او رڼا د سینې ته راولي. په خبره ورسید. دا د شعبان د 5 حروف مطلب. ولذا قیل رجب لتطهیر البدن، او د دې وجه نه ویلې شوي دي چې د رجب میاشت دا لتطهیر البدن، دا د بدن د پاکوالي دپاره ده. دې سره بدن پاکېږي د څه شي نه؟ د ګناهونو نه. وشعبان لتطهیر القلب، او د شعبان میاشت دا د زړه د صفایۍ دپاره، دې سره زړه صفا کېږي دې میاشت. ورمضان لتطهیر الروح، او پر رمضان کې د بندا د مسلمان مومن روح چې دی هغه پاکېږي. نو ګوره په رجب کې بدن د ګناهونو نه پاک شي، په شعبان کې زړه ته صفایي ملاویږي، او په رمضان کې روح ته صفایي ملاویږي. فإن پس بشکا من یطهر البدن فی رجب، څوک چې په رجب میاشت کې خپل بدن پاک د ګناهونو نه، یطهر القلب فی شعبان، نو په شعبان میاشت کې بیا خپل زړه پاکوي. ومن یطهر القلب فی شعبان، او څوک چې د شعبان په میاشت کې خپل زړه پاک کی، یطهر الروح فی رمضان، نو د رمضان په میاشت کې بیا روح پاکوي. په خبره ورسید. دا برکات الله تعالی جل جلاله په دې مبارکه میاشت کې اچولي. ولذا قال بعض الحکماء، بعضی هوښیارو خلکو دا ویلي ان رجبا للاستغفار من الذنوب، د رجب میاشت دی دا د استغفار د ګناهونو د پاره ده. سړی دې پکې د خپلو ګناهونو معافي د رب ذوالجلال نه وغواړي.
وشعبان لاصلاح القلب من العيوب او د شعبان میاشت د زړه د اصلاح د پاره د چې زړه د تمام عیبونه بهر ته وباسي زړه د پاک او صاف کی د خپل رب جل مجده طرف ته دی متوجی کی ورمضان لتنویر القلب او د رمضان میاشت د زړه د منور کولو د پاره د چې زړه روخانه وګرځيږي پزړه کې د الله رڼاګانې راشي او دې چې دې داسې او مقام ته ورسیږي چې دې د خپل رته ګوري او عرش مولا پکې ښکاري لوح محفوظ پکې ښکاري وليله القدر للتقرب الى الله تعالی او د ليله القدر چې دې دا شپه پر میاشت د رمضان مبارک کې دا زمونږ د امام صاحب مبارک د قول مطابق 20مه شپه ده او په حدیث شریف کې راغلی دی د شوق د پاره د اشتیاق د پاره نبی علیہ السلام امت ته دا فرمایلی دي چې یاره تاسو د لیلة القدر شپه چې دی دا په 20مه 23مه 25مه 29مه یو کم 13مه او 13مه کې ولټوئ مطلب دا دی چې دا لس شپې ټول خلک په عبادت کې تیری کی په 20مه الله ته د لیلة القدر په نیت ودرېږي چې کېدی شي دا شپه نو د لیلة القدر ثواب به عملنامه کې ولیکلی شي او چې په 23مه ودرېږي کېدی شي دا وي نو دغه دا نیت المؤمن خیر من عمله د مؤمن نیت دغه د عمل نم بهتر دی او چې په دې نیت ودرېږي او عمل مو کی نو د لیلة القدر ثواب په 23مه باندې بیا میلاو شه چې په 25مه ودرېږي چې کېدی شي دا لیلة القدري او عبادت یې وکړو لیلة القدر ثواب به بیا په 25مه ورته په عملنامه کې ولیکلی شي چې په 20مه ودرېږي په دې شپه به ورته میلاو شي چې په یو کم 13مه ودرېږي په دې شپه به میلاو شي چې په 13مه ودرېږي په هغې به میلاو شي نو ګورئ د 21مې 23مې 25مې 28مې یو کم 13مې او 13مې د شپږو شپو په دې عبادت باندې لکه د شپږ ځل د لیلة القدر ثوابونه ورته په عملنامه کې الله تعالی لیکي او لیلة القدر خیر من 1000 شهر لیلة القدر د زرو میاشتو د عبادت نه د شپې عبادت افضل او بهتر دی برابر نه دی بلکې بهتر دی او د زرو میاشتو نه 83 کاله تقریبا جوړیږي نو 83 کاله او 83 کاله او 83 کاله شپږ ځلې ولا پکې ضرب ورکا دا به څومره یعنی مطلب بهتري راځي چې په دغه نیت باندې انسان ودرېږي نو دی وجه نه وليلة القدر للتقرب الى الله تعالی او لیلة القدر د دې لپاره دی چې په دې کې بنده الله ته ودرېږي عبادت وکړي او د الله قرب او نزدېکت ورته میلاو شي په خبره ورسېد دا اقوال په زبدة الواعظین کې را نقل کړي وو همدغه زبدة الواعظین کې یو بل روایت را نقل کړی دی چې روي عن النبي صلی الله علیه وسلم انه قال د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک نه دا روایت کړی شوی دی چې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي من صام 3 ایام من اول شعبان چا چې د شعبان په میاشت کې پړومبنو ورځو کې 3 روزې ونیوي د شعبان په میاشت کې پړومبنو ورځو کې 3 روزې ونیوي وثلاثه من اوسطه او 3 روزې په دې منځ کې ونیوي وثلاثه من اخره او 3 په اخره کې ونیوي نو په ټوله میاشت کې 9 روزې شي نبی کریم علیه الصلاۃ والتسلیم فرمایي چې دا 3 روزې په ابتدا کې 3 په منځ کې 3 په اخر کې ونیوي کتب له ثواب 70 عابدا الله بدت د اویا عابدانو عبادت کوونکو ثواب په عملنامه کې ولیکي وکانه کمن عبد الله تعالی 70 عاما او دا داسې دا لکه دې بنده چې اویا کاله د الله تعالی جل جلاله عبادت کړی وي وان مات فی تلک السنه مات شهیدا او که په دې را روان کال کې دا بنده مؤمن چې 9 روزې په دې میاشت شعبان کې ونیوي دی وفات شو الله به ورته مرګ د شهادت نصیب کړي درود